ګرانو کتونکو سلامونه. دا مهال زه د منرل یعنې د ماربل په یو لویه کارخانه کې موجود یم، چېرته چې د ملک نورو ضلعو سره سره نورې دنیا ته یعنې نورې ملکونو ته هم کرومایټ ځي، کاڼې ځي، ماربل ځي. دغه د منرل کارخانې چې کوم دي په دې کې په سوونو خلکه په روزګار دي او په بعض علاقو کې په زرګو خلکه دې سره مستفید کیږي. خو دغه خلک د پاک فوج او د حکومت پاکستان هغه فیصله ستایي چې په 9 اپریل او په 10 اپریل باندې یو وارې بیا هغه ایکسپو به کیږي. سرمایه کار به راځي، دلته به سرمایه کاري کوي. چونکې مومن، باجوړ، خیبر او داسې چې کوم دی نو پښتونخوا دا د دې قیمتي کاڼي ده، مالامال ده. د پاک فوج او د حکومت پاکستان په تعاون سره دغه سرمایه کار په 9 او 10 اپریل روان دي او دغه سرمایه کاري به کوي. ګرانو کتونکو دا یو کاڼی وګوره جي، دا ورته لږ شانتې وښایه چې دا دومره لوی لوی ګډ نه ډېر زبردست ماربلې جوړېږي او بیا د هر ماربل چې کوم دی نو بیل بیل قیمتونه وي. نو دا هغه کارخانه چې دا پلونه لګېدلي او دا تاویږي د بجلۍ سره او دا بیا کټ کېږي. اوس دلته کې دې خلکو یې موږ سره وسایل نشته، نو دا کارخانو والا په دې عقله باندې د پاک فوج نه د حکومت پاکستان نه ډېر زیات خوشحاله دي چې سرمایه کار یې دې ملک ته راوبلل او دغه ایکسپو به کېږي او په دغه کې به چې کوم دی نو دغه هر څه چې کوم دی دغه کاڼي به نورم قیمتي کېږي او د دې خلکو روزګار ته به نورم وده بیا موندلې کېږي. زه به د خلکو سره هم خبرې ترې کوو چې هغوی په دې عقله باندې څه وایي زموږ سره. او دې ماربل سټي کې په زرګو خلک په روزګار دي، د شب قدر، د مومندو، د پنجاب نه، د هر کارګر که ګاډي والا دی او که ماربلو والا دی، کارنګه دی کې په زرګونو خلک په روزګار دي. او دا ماربل په پاکستان نه، د پاکستان نه بیرون ملکونو ته د دې مومندو نه، د دې شب قدر نه ځي روان دي. پاک فوج او د حکومت پاکستان چې کوم په 2023 کې ایکسپو کړې وه او هغې کومه وعده کړې وه چې انشاءالله موږ به تیر وختونو کې بیا دغسې یو ایکسپو کوو. اوس چې کومه را روانه ده په 10 اپریل ده، په هغې چې کومه را روانه ده بیا دغه ایکسپو د پاک فوج او د حکومت پاکستان په تعاون کېږي. نو موږ خو دې ته په ډېر دروند نظر باندې ګورو او امید ساتو چې انشاءالله دا سرمایه کار به دلته راځي، زموږ د ملک به سرمایه دلته کې انویسټ کوي او انشاءالله زموږ د غریبانانو او زموږ د وطن چې کوم دی دا به ګورې ګلزار کېږي. په دې کې خو په زرګونو په سوونو په زرګونو خلک لګیا دي، روزګار کوي. زموږ غوندې مزدوران خلک پکې ټول لګیا دي او مزدوري پکې کوي. د هغه بره غر نه راواخله تر پنجابه پورې په دې کې خلک لګیا دي، مزدوري کوي. سند او اسلام آباد او ملتان او کراچۍ او دغه ځایونه پکې ټول مزدوران لګیا دي. زموږ پر مزدورګاره خلک پکې کار کوي. نه دا تقریبا د ډېرو خلکو روزګار دی. اوس په 9 او 10 اپریل چې دا کومه ایکسپو ده یعنې دلته کې به سرمایه کار راځي، دې ته په کوم نظر ګورې د حکومت پاکستان او پاک فوج په تعاون سره؟ پاک فوج ته خو موږ په ډېر دروند نظر باندې ګورو او دغه کومه منصوبه چې د دوی را روانه ده دغه ته موږ د ډېر دروند نظر باندې ګورو چې فوج موږ سره تعاون کوي او حکومت موږ سره تعاون کوي. نو په دې باندې موږ فخر کوو، خوشحاله وکړو. په 9 او په 10 اپریل چې کومه ایکسپو را روانه ده چې کوم خلک د بهر ملکونو سرمایه‌داران راځي زموږ پاکستان ته د پاک فوج او د حکومت پاکستان په تعاون سره کوم کاروبار چې روان دی دا به مزید یو په تریپل د دې نه مخکې لاړ شي، ځکه چې دلته غربت هم ډېر سوی دی، خلکو سره دومره انویسټمنټ لپاره دومره پیسې هم نشته دی، حالانکې وسایل ډېر زیات دي موږ سره. صحیح. ښه دې وخت کې تاسو سره څومره خلک په کار دي په جار دي؟ تقریبا دلته 150 نه واله 200 پورې فیکټري دي او هر یو فیکټرۍ کې د 10 نه واله 15 پورې لیبر دي که نه. 2001 نه دا کوم او ټولې دنیا ته الحمدلله د دې نه چې کوم دی ماربل ځي ټوله دنیا ته یاده کړه. ټوله دنیا کې چېرته داسې چاینا ته ځي او دغې سله چې کوم دی ترکي ته ځي او UAE ته ځي او دغې سله عرب ممالکو ته الحمدلله دا ځي. په دې 9 10 اپریل باندې پاک آرمي او حکومت پاکستان په تعاون سره کومه ایکسپو یعنې سرمایه کار به راځي، دې ته په کوم نظر ګورې د دې باید څه فایده وي؟ انشاءالله د دې فایده دا ده چې یو خو فایده شته دی الحمدلله. موږ سره وسایل چې کوم دی دا لږ کمزوري دي او څومره مدنیات دي الحمدلله دا ټول د پاکستان نه ځي، خو دا ده چې موږ سره د دې چې څومره وسایل دي هغه موږ سره کمزوري دي. خو چې دا ایکسپو مخکې منعقد کېده نو دا کاروبار به څومره په دوام کې و؟ ډېر به مخکې وځي، ډېر انتهایي. خو دا ده چې ما خو تاسو ته عرض وکړو چې مسایل دي راته، وسایل شته خو مسایل دي راته. صحیح. ګرانو کتونکو تاسو دغه رور خبره واورېده، خو چېرې دا ایکسپو
مخکې منعقد شوې وه نو نن به دا کاروبار نور هم په دوام سره و خو اوس هم د پاک فوج حکومت پاکستان په خصوصي توګه د آرمي چیف حافظ اسد منیر صاحب چې دې خوا سرمایه کارۍ ته ډېره زیاته توجه ورکړې ده دې وخت کې ملک چې کم دی په خپلو خپو باندې ودرېږي په معاشي توګه باندې پرمختګ کوي نو دلته کې د کرومایډ چې کم دی په سوونو کارخانې دي د دې ماربلو د دې منرل د باجوړ مومن دغه شانتې د خیبر دا کاڼې راځي خو دې خلکو سره هغه وسایل نشته چې کم په دې باندې انویسټمنټ پکار دی نور کارخانې دوی آپ روانې کړي د بجلی مسله هم ده نو چې کله سرمایه کار راشي دلته انویسټمنټ وکړي دوی به غټې غټې جنریټر ولګوي او دا کاروبار به چې کوم دی روان وي دې وخت کې چې دا کار بند دی دا د بجلی په وجه باندې بند دی خو دې وخت کې دا لوډ شیډنګ نه وي کارخانې به کولاو وي نو دغې ته په یو ډېر ښه نظر ګوري